بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم عزیزان من ز تاسو تنن د قربانې د اهم مسائلو په بابت کې اگر راغلی ما لومبه خبره دا ده چې یو کس دی او هغه صاحب نصاب نه دی او هغه قربانې څاروی یا د قربانې ځناور واخیستله نو په داسې صورتحال کې چې هغه صاحب نصاب نه دی د هغه نه د قربانې څاروی یا ځناور مړ شه آیا د باندې بله قرباني لازمه او واجبه ده او که نه صاحب نصاب څه شي ته ویلی کېږي صاحب نصاب دې ته ویلی کېږي چې یو کس سره 52 تولې چاندې د قیمت برابر پیسې وي یعنی یو کس سره مثال طور سره نن سبا تقریبا 1 लाख څه د پاسه 1 लाख روپۍ دا چې دی نو د 52 تولې چاندې قیمت دی د یو کس سره دغه عمره پیسې نه وي او هغه ځان ته په قرض باندې یا په خپل انکم باندې یا په خپل سیوینګ باندې هغه چې دی نو د قربانۍ څاروی واخیستلو او په دې کې هغه د قربانۍ څاروی چې کله واخیستلو هغه څاروی مړ شه وفات شه آیا په داسې سچویشن کې به دی ځان ته دویم قرباني علي په ده باندې هغه قرباني لازمه شوه او که نه شوله محترمو کچرته دی صاحب نصابی مالداری کده قرض رالی کده چانا مثال طور سره پیسې عریتن رالی او کده هر قسم سیز کوي خود باندې د قربانی لازمه ده د بدویم قربانی هغه څاروی راوړي او کنه چرته دا غریب وي نو په ده باندې بیا دویمه قربانی لازمه او ضروري نه ده دویم کچرته دا غریب وي نو په غریب باندې بیا یو قربانۍ څاروی ترنه وفات شه نو دویمه قرباني په ده باندې لازمه نه ده دویم څیز یو کس دی او هغه د انګلینډ والا کس نه د طرف نه قرباني کوي نو د انګلینډ والا کس د طرف نه قرباني کول هغه دوه صورتحال دي یو دا دی چې د انګلینډ والا دی وکیل جوړ کړي یا د بار ملک والا یو کس دی او هغه دی وکیل جوړ کړي او د هغه د طرف نه دی قرباني کوي او دویم سچویشن دا دی چې هغه ته پیسې ورولېږي چې یاره په دې باندې ځان ته خپله قرباني وکړه که چېرته هغه پیسې ورلېږلي چې ځان ته خپله قرباني وکړه نو په دې کې کمې او زیاتې که چېرته راشي نو هغه جایز دی خو که چېرته یو کس د انګلینډ د طرف نه وکیل وي او هغه ورته ویلي چې زما قرباني ته وکړه نو په داسې حالاتو کې هغه قرباني تر هغې وخته پورې نه کېږي دا یاد ساتئ دا یوه اهمه ضروري مسله یاد ساتئ تر هغه وخته پورې دا قرباني نه کېږي چې تر څو پورې د قرباني څاروی چې په کوم ځای کې د کوم وطن کې د مثال پاکستان کې دی پاکستان کې د اختر مونځ چې تر څو نه وي شوی تر څو پورې د دې قرباني نه کېږي لہذا که مثال طور سره انګلینډ کې اختر وشو او د اختر مونځ وشو بیا هم د دې قرباني جایز نه ده روا نه ده دې نه ځان مه خلاصوئ د هغې قرباني تباه او برباد مه کوئ د دې نه علاوه که یو کس دی او د انګلینډ د طرف نه هغه قرباني کوي د انګلینډ د طرف نه وکیل دی او انګلینډ کې مثال طور سره اختر زموږ نه یو ورځ بعد دی نو په هغه وخت کې بیا د انګلینډ د سحر د اذان ټیم ته انتظار کول دا لازمي دي درېیمه مسله هغه د غاښونو کتلو د اکثر خلک ما ته رنګ وکړي چې یاره دا د غاښونو څه مسله ده دا یاد لرئ چې قربانۍ کې د غاښ کتل دا ضروري فرض لازم او واجب نه دي خو لیکن دا غاښونه کتل د موجوده حالاتو تقاضا ده نن سبا حالات داسې دي چې خلق هغه په بې ایمانۍ کې په بددیانتۍ کې ډېر زیات تیز دي دروغ وایي هغه ته
د دې خبرې احساس نه وي چې کنې د قربانۍ څاروي عمر برابر دی او که برابر نه دی. نو فقهای کرامو په داسې حالاتو کې لیکلي دي چې که ته چېرته د قربانۍ د څاروي غاښونه وګورې نو دا صحیح دي. لہذا که چېرته یو کس دی او هغه په خپله قربانۍ څاروی پاللی دی او هغه د هغې قرباني کوي او د هغې وړوکی څاروی دی، د هغې یو کال یا غټ څاروی دی، غوا، غویي او بینس وغیره، د دې 2 کاله پوره نو د دې قرباني جایز ده. دې کې هیڅ خبره نشته که د هغه غاښونه شوي او که نه یې شوي. دریم کوېسچن دا شوی و چې د قربانۍ څاروی دی هغه سپی وخوري. نو که د قربانۍ څاروی کله سپی وخوري نو داسې صورتحال کې د قرباني دا جایز ده او که ناجایز ده. محترمو په داسې سچویشن کې چې د قربانۍ څاروی هغه سپی وخوري د دې قرباني بالکل جایز ده، خو لیکن د هغې هغه زخم هغه صحیح کول پکار دي. که چېرته دی سپي داسې خوړلی چې د هغې پوره خپه ډیمیج شوي نه وي، هغه صرف معمولي تکلیف ورته میلو شوی، نو په داسې سچویشن کې د دې قرباني هغه جایز ده، په دې کې هیڅ قباحت او ممانعت نشته. څلورمه مسله موږ نه تپوس دا شوی دی چې د یو نه سوا قرباني کول یا د یو نه کم. مثال طور سره یو کس دی او هغه وایي چې زه 2 قربانۍ کوم، 3 کوم، 4 کوم، بالکل کولی شي. خو یو کس دی او هغه چې دی نو په شریکه کې مثال طور سره د یو غوا قیمت هغه 70,000 روپۍ دی، نو دی د 10,000 نه 1 روپۍ هم کمه ورکړه د قرباني نه کېږي، که 1 روپۍ هم کمه ورکړې وي. دغه شانتې د قرباني په څاروي کې د عیوبو خبره ده. نو د قرباني څاروي کې چې کوم عیوب دي د هغې عیوبو د وجې نه چې د قرباني هغه بالکل جایز کېږي نه، هغه یو څو درته زه ښیم. هغه لیونی څاروی چې هغه په خوراک نه پوهېږي، خپل ځان مړولی نه شي، د داسې قرباني څاروی چې دی نو هغه قرباني کول جایز نه دي. دغه شانتې داسې یو خارش زده څاروی چې د هغه د خارش د وجې نه د هغه بدن ډېر زیات کمزوری شوی، د هغې قرباني هم جایز نه ده. دغه شانتې یو څاروی دی او هغه ګوري نه یا ګوري مثال طور سره خو هغه نیم 1/3 نه کم ګوري، نو د داسې قرباني څاروی قرباني کول جایز نه دي. یو داسې کمزوری څاروی وي چې په هغې کې بیخي هډوکي راغلي، نو د داسې څاروي قرباني کول هم جایز نه دي. دغه شانتې یو څاروی دی چې هغه د حلالۍ ځای ته خپله تلی نه شي، دومره کمزوری یا دومره معذوره یا داسې تکلیف وي ورته، نو د داسې قرباني څاروي قرباني کول هم جایز نه دي. دغه شانتې داسې څاروی چې د هغې دا تی چې دي تنګ چې ورته وایي، د دې سرونه کټي یا د یو نه سوا یعنی په غوا او په بیزې کې د یعنی چې کوم 4 واله تنونو واله وي د هغې د یو نه سوای او دغه شانتې د 2 واله د یو هم د هغې قرباني هغه خرابي، هغه اوچ شوي، نو د هغې هم قرباني کول هغه جایز نه دي. دغه شانتې د یو څاروي د 1/3 نه سوا 1/3 نه سوا د هغې چې دی نو غوږونه کټ شوي یا د هغې مثال طور سره پوزه کټ شوي یا د هغې مثال طور سره لکۍ کټه شوي یا د هغې بینایي مثال طور سره ختمه شوي یا د هغې نور داسې څیزونه کټ شوي، نو د هغې قرباني کول هم جایز نه دي. الله تعالی دې موږ ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي. السلام علیکم.